پیښور کې پرون د دوه ورونو دومره د بهادرۍ کارنامه کړې ده چې دې وخت کې ورته ټول خلک حیران دي. د دې درې ورونو په پیښور صدر بازار کې دا یادګار موبایل په نوم دکان و او په دوی ډاکوان ورلل او ټول مارکیټ نه چې کوم دې خلک غیب شول او تښتېدل. خو دې دوه ورونو د ډاکوانو په یوازې باندې مقابله وکړه او خبره وی کولو ته چې کوم دې ځان ونیوه د مور پلار دوا وسره دا څنګه ډزې پېښې دي ډاکوانو وکړې یقین وکړه چې د دې کې د بچ کېدو هیڅ چانس نه خو دوی سره د مور پلار دوا الله تعالی بچ کړل. خو دې ځکه یو دا سوال پیدا کېږي چې د پیښور عمره غټ ښار کې دا صورتحال دی چې یو غټ دکاندار چې دوی سره هر ټیم خبر وي 50 شپېته آیفون ورسره پرتی وي مطلب د کروڑونو روپو کاروبار دی هغه محفوظ نه دی. یو پرانا روز ډاکو ورتلی شي او ډزې کولی شي موبایل یې پټولی شي نو دا راته ووایه چې د نورو ځایونو به څه صورتحالي او دې کې دا زموږ پولیس محکمې څه کردار دی. آیا دغه کسان به اوس ګرفتار شي او که نه دوی له به سزا ورکړلی شي او که نه. خیر د دې دواړو وروڼو غیرت او پښتو ته زما سلام دی چې دومره غیرت او پښتو یې چې کوم دی وکړه او خبره وي دواړو وروڼو یو بل له کلک لاس ورکړه یو بل یې یوازې پرې نه ښودل نو غولې یې وتښتول ثابت یې کړه چې یو بل سره کلک ولاړ یې ستاسو هېڅوک هم چې کوم دی مقابلې نه شي کولی. دې دواړو وروڼو ته زما سلام دی او امید دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت نه به دوی ته انصاف میلاو شي. مننه.